السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو دوا زهره عزتمنو د کور نه تښتېدلې وه چې د هغې نه بعد عزتمنو د ده دوا مور او پلار دې نو دغه مقدمه درج کړې وه چې زما لور چا تښتول ده، خو د دې خبرې علم ورته نشته دی چې زما لور د یار سره تښتېدلې ده، په لاهور کې ګرځي او ایش عشرت کوي او د لاهور په عدالت کې یې نکاح تړلې ده. بیا چې د هغې نه بعد عزتمنو پولیسو ګرفتار کړې ده، سوشل میډیا او الکترانیکس میډیا مخې ته یې راوستې ده. راځئ مینهوال موږ سره د ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي نه وکړم، تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهئ. ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو د دوا زهره عزتمنو دا خپله د کراچۍ اوسېدونکې ده. د دغه خلک سره عزتمنو دا په موبایل باندې په پوجي ګیم باندې ملګرې شوې وه. دغه خلک عزتمنو خپله د لاهور اوسېدونکو او د پوجي ګیم یو ماهر لاري وو. د دې جینۍ ورسره اخر لینډین شولو او ورته وویل چې زه تا سره یعنې واده کوم. مینهوالو دغه یار خلک ورته وویلې چې یعنې روژه ده، بیا به په پوجه کې به ګورو. خو مینهوال د دې جینۍ نه صبر نه کېدلو او ویې ویل چې روژه ده خو پوجه ده، خو زه غواړم چې تا سره واده وکړم. هغه ورته ویله بس یا بسم الله راځه لاهور ګاډي کې کښېنه، زه به دلته کې په اډه کې ولاړ یم. عزتمنو د کراچۍ نه لاهور ته روانه شوې ده چې دا څنګه بیا روانه شوې ده. مینهوالو دوا زهره چې ده نو دا هلک سمدستي عدالت ته بوتلې ده او هلته کې نکاح یې ورسره تړلې ده. هغې نه بعد بیا تللي دي خپل کور ته. په سبا باندې عزتمنو بیا پولیسو دغه دواړه ګرفتار کړي دي او بیا یې خپل مور او پلار ته عدالت ته یې پیش کړي دي. عزتمن زموږ د دې ویډیو مقصد هم دا ده چې خپل ماشومان د موبایلونو نه وساتئ. خدای مکه الله مکه دغه شانتې په موبایل باندې به یارانې سازي کړي. د بیا د یاد لپاره خپل خواږه مور او پلار خویندې ورونه هر څه پرېږدي دي، سترګې پرې پټې وي. نن څنګه عزتمنو په کراچۍ کې دغه دوا جینۍ څنګه کار وکړو. الله تعالی دې زموږ او تاسو ماشومان د داسې مصیبتونو نه وساتي. زموږ د څه عزتمن ته نن ورځې معلومات د دې ځای پورې نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهئ. ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.